خامخت بل حدیث تا وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت حضرت عائشہ صدیقہ صاحبہ فرمائی صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا یہ پیری کہ پیغمبر علیہ السلام یہ کار وکو یو شای وکو یو عمل وکړلو فرخص فیه هغه کې به اجازات ورکړل نو لیکلی پس آسانی کرد درا هغه کې به سنی وکړه لگا فتنزه عنه قوم زنه کسونو دی غشینه احتراز شروع کړل ځان بچ کول شروع کړل سیدا د کوم کور پیغمبر علیه السلام کړه او جواز د پاره بیان جواز د پرسه د شای جایز د حرام نه ده نه زنه کسونه غنه ځون په ساتنې کولاري لري سکیږي شینه لکه د غوخه پکې د ور بني یا انګور بني ونر ګرځيږي کنه د سي ځون ونه پر ټولوانی کړلو فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره پیغمبر علیه السلام ته ورسېدله څو ورسېدنه تقریر او فرمیلو فخطب فحمد الله ثم قال خطبه تقریر وکړو به و فرمیلو ما بالو اقوام زنه خلکو بنې څه شوي دي یتنزهون عن الشیء یدسسین ځون ساتي اسنو سزای کاو هغه شینه دو ځون ساتي فوالله قسم خلق نبی سي اني لاعلمهم لله بالله د سیدا څه ټولو نه زیات دی الله پیژندون کایا اعلم خودی تل شي کنه کلیات او پیژندې جزئیات و غیره ارشه خو مراد نشه د اعرب خا کنه څه زیات الله تعالی ولا صفات پیژند دی الله عظمت پیژند واشدهم له خشيه او ډیر یریدون کې خدای پاک د دې غټولو نسو د کوم خالونه ځون ساتي سیدا نو مطلب دا د سیو جایش نه دوره کراکا یا ځونونه ماسه السبوا غتو د پر ششي یو سر مزغنه وګرځي دي سیدا متفقون علی پیاز خړل شدي مکرو طریقه د یو سړی دوره بیغا کړیو سبيخي پیاز نه به د سي شا جوړ کړو ته بل لکه شراب دي سره ور نږدې کې دونه نو دوسی خانه درغلی پیاز سکلنده بلکې پوخ کې به نه د مکرو خو پومه بنې شه د ووم خوري بیا به خلی صفایي کوي وغیره خوږ شر بس یو خوري ډایرک به شکیږي بوی ختمیږي وعن رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه قال رافع بن خدیج سے فرمایده ټکه زنه خل خدیج قال قدم نبی الله صلی الله علیه وسلم المدینه پیغمبر اسلام کله مدینه ته تشریف راوړلو مدینه علاقې ته هجرت وکړو کنه هغه ټیم کې وهم دا حال وهم منه دا حال سی ابرون عن نخلا د مدینه لکوم انصار خلق کوم مدینه اوسیدونکو او ته انصار یل شو اصل کې د خلق اوس خزرج نمیدو کنه یو کې بلا اوس ورکی اوس بل ورکی خزرج ودو به اسلام وروړو انصار باندې مشهور شو د اسلام مدد کړو ځکه تل شي انصار ناصر جمع ده سیدا نو دوی به د کجورو کې څه کولو د کجور ولا سکومه ونه د دې کې یو نرغونه شایوي کنه یو کې خزوي سیدا زیرا ګل میرا ګل تل شي آکه یو ډونډه کېږ دی کنه د خزي ولا ګل کې به دینه خدای پاک څه پیدا کوي کجوري خې پیدا کوي سیدا دې تعبیر النخل شي تلقيح تل شي لقح يلقح تلقيح کول تعبیر کول په دنیا کې د بوټي او د جړی بوټو ولا سوره سیستم دا کنه باټنی کې لکه څنګه دا پړويږي نباتات ولکم علم د علم النباتات هغه کې دا خبره شته دي صدایو ګل وره پرې ګل یا میوانه کې صدا غلاو زیدي ګل نه شر وخلی صدانی غونی راوخلی کنه سپور او تل شند سینور صدانی د تخم د بلکی وشه ګل کې هغه نه بعد بیا میوانی سي کني بیا دا ګل به تشپتی کېږي غورزي سیدا عمده شته د او په ذری سره یو ګل نه بل ګل ته تخم غورزي خپل نرینه خزینه تخم ده دینه ټچینګ وشي هغه نه بیا خدای پاک بچی پیدا کیندا بچی چې دی میوه ده کنه سمر ده لکه خزنر ملو شي دوله میوه شده اولاد ده د شدار شي خدای پاک سیستم ګرځوله نو دا تعبیر کولو نه د تعبیر کې به پیغمبر سم دوی ته ویلو کچېره د سینه واکاینه ډیره بخاوي سیده فقال ویل ما تصنعون د چی شکوي قالوا غول نصنعه د مکودا که بس د شي طریقه ده قالوا ابن لعلكم لو لم تفعلوا كذا سوانه کوي کنه کان خيرا نخابوي فتركوها غد پیغمبر لسام خبره ومنل ټیک ته بس نبی کو سي شو فنقصت نا هغه کولی باندې د خجوري سدي دوله میوه کام شي وسید لوند لیکلی کنه فنقصت النخل ثمارها سيدا هغه کولی کجوري کام شي قال مخته يروي فذكروا ذلك له
نه دغو صحابه حضراتو پیغمبر صلی ته دا خبره وښیله چې یا رسول الله تل څه تعبیر ما کوئ مو تعبیر نه وکړ هغه د وجې نه مې واکام وشو دا تعبیر د خاک نه الف سره لیکل شي ټیک شوه یو غین سره لیکل شي پسته عین سره تعبیر هغه بیا خوب له تعبیر وبسلې تیل شي صحیح ده پیغمبر علیه السلام څخه کله دا خبر اوردله فقال وی فرمیل څه انما انا بشر زه یو انسان یم لاندې لیکلي چې انسان دي څه مطلب لاندې ورسره کوي فلیس لی اطلاع علی المغیبات ما ته خو د غیب شیانو اطلاع نشته که نه خبر ته نشته انما ذلک شیء دا خو یو شی قلته ومیل بحسب الظن ګمان مطابق لاندې ما لیدو لیکلی ګمان مطابق مې دا خبره وکړله بیا وفرمیل څه اذا امرتکم بشیء څه کله تاسو زه د یو شي امر درکو خو من امر دینکم د دین ولا شی وي فخذو به هغه عمل کې رولی هغه نیسئ و اذا امرتکم بشیء که یو شی تاسو ته زه وښیم امر درکم من رأی د خپل طرفه د دنیا په باره کې وي نه دنیا په باره کې که کومه خبره وکړم ضروري نه ده چې سل په سله صحیح وځي صحیح ده فانما انا بشر زه تاسو غوندې انسان لکه څنګه انسانانو وله مشوره کله صحیح وځي کله د څه وځي خطا وځي نه دا ضروري خبره نه ده خو مو د دین وله خبره نه وکړي ټیک ته یوه مشوره هم درکه واره مې درګیرې که دې پرې تخم وکړې که نه نو اوبو کې بیا لوند کا جوار دا یو سړي کرلو ابل تیل سره لا غونې سره تېره شي د جوار د اوبو کې ولمبوه څکله وایي څه لمبوې که نه بیا به درته خاک ور وکړي یعنې خبره شنه شي همداسې یو سړی و هغه بله چې کسان به تللو غرمه ډېرو دا کسانو ته ولمبوی ویر که که نه اوبو کې ولمبټویل ورته لږ سټارټ که هغه نه بعد د شیان لږ درته ښه راوړي صحیح ده کنې دپ نه به دا کسان کور پرېږدي نو اوس یوه مشوره شوه خو چې څنګه هغه لمبولي وو که نه هغه نه یې کتلو څو کسانو ته الټي لګېدل ډېرې ګرمۍ نه ځکه چې ځان به نه لمبوي چې کله ولمبي بیا ډارې ګرمۍ ته کور شروع کړي بیا خو در باندې ښه نه رسي که نه وګوره مشوره یې غلطه وته څه ضروري خبره نه ده چې دې سره شي ته وطن ړنګېږي پیغمبر علیه السلام هڅه یې کړې یوه دنیوي خبره یې ښیلې وه دیني خبره نه وه صحیح ده رواه مسلمون وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى صاحب نے روایت دا فرمائی رسول الله علیه السلام ارشاد دا انما مثلي ومثل ما بعثني الله به پیغمبر لسموز د خپل دین او د شریعت ولا مثال شي کوي بیانوي چې خلق وي او ماته د کوم علم مروړه ده دا په شون دی برانه ده بارون څه ده د په خي علاقې بنیا او پستی علاقې بنیا عمده شته په سختې ډونګو علاقو باندې زغنېدار علاقو باندې بنیا ورېږي غرو بنیا ورېږي ډیری بنیا ورېږي د ګل ولا باغ بنیا ورېږي او بیا پرخ په چی شي کې دا پرخ په ځمکې کې دا که ښه ځمکه وي په ستا ځمکه وي ړانګه ځمکه وي لږ شي ورکې سره مره وي نه دغې ځمکې کې به چې رشن کېږي ښه فصل رشن کېږي ګلونه ورکې رشن کېږي خپله طرف ورکې پسته مسته شموخه رشن کېږي خو د کومه علاقه څه لږه ژغلداره وي زغنېداره وي همدغې علاقې کې دغ برانه د وجې نه زغنې راوځي سرهزغي راوځي جاړي بوټي راوځي صحیح ده ګنده مالټال بردار بوټي ورکې راوځي او بیا ځنه داسې ځمکې دي چې هغه کلاکې سلاکې وي کلاکې یا وي نه ځنه ځمکې کلاکې وي سنګلاخ ځمکه وي هغه کې بیا د اوبه وداري او اوبه څه کله ودرېږي هغه کې دا پیدا ورکېږي چې انسانانو نه اوبه استعمالول شي ځناور ونسکل شي مرغۍ ونسکل شي دا پیدا خو ورکې شته ده او ځنه داسې ځمکې څخې خراب وي بلکل زغنو نه ډاکي خو اوبه چاته نه ودروي اوبه ورکې لاندې تېرې شي څه پیدا ونه شي نو پیغمبر علیه السلام یې د ما علم شریعت د کومه وحي ما ته خدای نازله کړې ده د کوم علم مروړه د قرآن و حدیث دا په مثال د برانه ده د رحمت والا باران ده صحیح ده ځنه خلق دي نه دا پیدا سیلې ځنه انسانان څه دغه اوبه څښي وڅکي دا علم واوري خو سره سر په اوچات نه کې لکه چاته خبره واګي سره سر په ونه ډکوي سر په ونه خو څه خبره ده ونه منله که نه نه هغو ته ونه څه پیدا نه کېږي دا کافر خلک دي ډېر فاجر په مسلمانانو کې ګمراه خلک دي دویم هغه خلک دي د هغې ځمکې په شان دي چې اوبو کې ودرېږي ډنډونه لکه هغه محدثین حضرات مثال د سدو حدیثونه یاد کړي وو که نه همداسې حفاظ حضرت دي قرآن خو د یاد کې خو په معنو باندې ښې نه رسېږي چې ونه احکام راوبسي احکام ونه نه شي راوبسل بس عامه پیدا خلکو ته شي بله هغه ځمکه د اوبه ونه غري او خلکو ته میوه راوبسي دا چې د فقها حضرات دي لکه د ائمه اربعه څه دي څلورو مذهبونو والا څه د قرآن حدیث باندې نظیره ساتله د محفوظ یا کړي دي هغه سره سره ونه میوه راوبسلي احکام یې ونه راوبسلي څومره ډېر مسایل دي سینکړو هزارو کروړو
مسالې ونرو بسلی لاکو مسائل نه دا د شیطان مثال دا اوس ګورې اندې ته پیغمبر اسلام اوس هم دا خبره کوي د حدیث کې انما مثلي ومثل ما بعثني الله به کوم شریعت څخه خدای متر کړی په دې سره زید دینه رستونه دي مثال لسه کا مثل رجل دې خدای سي مثال دا مختبه دا حدیث توسته بیا روشي دا زبل مثالات تخیل ده سيدي مثال دي سړي په شان دي دا قوم ان سي خلق ته روشي فقالوا يا قوم اني رايت الجيش بعيني ما په خپل سترګو دي غره طرف ته لخر وکتلو واني انا النذير زتوس يرون کین درکم العريان كل كر العريان دي تنشل څخه پړي وبسلي سيدا النذير العريان من كل كر ډراني ولا سپو د خاين دي تل شي کله کله ولا خطر ده څه چال ده خطر ده سپوی نه خی کنه کله کله خطر ده د خمن روند سره دي تور او سره دي وسلې سره دي ارچی شي نو سپو خبره شول زون ته خط ير کې فنجا زون خلاص کې زون وسته او زر وکي بیړه وکي فاطاعه طائفه من قومه زنه خلق دي سړي کا خبره و مني خو جوات خبره فادلج زون به باج کی ادلاج منه تیاری تنه وتل صدیق مان روشي غور تنو زچې دي تنو زچې ته بل په لوړ شبوز بس خانه په لوړ شیا به دی په چوک ډیر نه رتويږي صحیح ده د نور ځای کې دوای فانطلقون غالورشي على محلهم بخبل حرکت سره على محلهم لوندې لیکلي کنه الهینا یا الهیئه یا والسکون الهینا والسکون ارم سره لورشي به زونو بسی زون سیټ تکي فنجو نجات بوم دي خلاص بشي وكذب الطائفه منهم د دني څورک شاسه لا هغه د ته چې نه دي د خمانون کوم زین وروتلو دي لکه ته کوم زین راغللو فاصبحوا مكانهم بس خپل زيبني دي سره چین اغزنا نفصبحهم الجيش لخر بر بن سبي ټیم کې عمله وکي او د سبي ټیم کې لخر مخکې زمانه کې به عملي کول ترتیب ځکه د ټیم کې خال خو بيولي کټونه کې نیول شي فاهلكهم واجتاحهم نخبي حالو کی قاتل بی کی او تبو بربود سربود بی وچي دا ایشه د مفروضی مثال دی فرضی مثال لوند سره لیکلی کنه هذا من التشبيهات المفروضه یا سی تشبیه د فرض کړه مثال ده فذلك مثل من پیغمبر صدا اندا مثال دی مو په شوند د ښا کنه لکه من اطاعنکم سره دی مو اطاعت وکي فتبع ما جئت به کوم شی مراد دی ته بيدری وکي ندابو بادشي جهنم نو دی عذابون نو مثلا من عصاني مثال دغه چې سمونه فرمانیو کې وکذب ما جئت به من الحق او کوم حق مراد د درویغ وګڼي ظاهر د سوال د بول به خوري متفقون علی یو مثال واضح شلو بل مثال د تخای قران کریم کې انده شته یو مثال راغله ده انده شته دي کې یو مثال د پیغمبر علی سلام یې څګوره د دې خبره مثال لکه د مو مثال د سړی په شون د سړی وا بال کې ور بال کې روشنی بال کې او کاتو سو کتلی سکله د دیواش پی بال کې الټین بال کې د سیبل شی بال کې نه د غیر چا پیر دینه پتنګون پروانې د سمره شیونس دي د واړه جانور د وزر ولا دا نه رجمه کې ور کې غورځي ور بنیا شي کې د ور کې ډایرک نوځي مړیږي ایس دا سړی لګیا د کوم دیوا څه بال کړی دا مزری سره ریبازي سره یا بابوجي سره چې کې دا ملخیونه ترړی عمده شي ته دا پروانې شولې او دا ششلو بزبزه کې قسمه شنداونه ترړی څو نه سيزي هغه به وجود دره شون به ته صورت ترړی خو یو نیم بوا ترړی نیم خدانه غورځي ورکی بیا سيزي یتیمو مثالان د سیتو جهنم طرف ته منډي وایو جهنم طرف ته منډي زمرانی سنس ما سي امتي میری امت میری طرف آو لیکن تو سره توجه نه راکوي ندی کی زنه کسان د جهنم نه راخلاص کوم مؤمنین شي ایمان دروړي زنه ورکی خصالح نیکو کار وګرځي زنه کافر یې غفاسي به غورځي ورکی او زنه شدی فاسق مسلمانان دی غوبات سي وسي زیواله کی ندی سم مسلی کا مثل رجل دی امام صلی الله علیه وسلم د استوقد نار سور بالکه قران کې اند شته کیشته کنه فلما اضاعت ما حوله ذکر غردی کی فلما اضاعت ما حولها سکله د ور زون نګر چا پیر وطن رونو کی جعل الفراش فراش نه د فراش بشتری تل شي جعل الفراش دی فراشه جمدا بلوندی لیکلی بالفارسیه پروانه پرسی اندی پختو اردو کې تل شي پروانه صحیح ده نجعل الفراش د سوره پروانی دی د شون دی دا رسی په دی ور کې نوازي ورنږدې کیږي وهذه الدواب اندشه د کوم زناور دی واړه التي تقع في النار د ور کې غورځي نو دو رسی يقعن فيها زون ور کې ورچي سیدا وجعل يحجزهن دا سړی لګی شو د کوم دیوا وغیره ورې څه بال کړي
د پرپره کې منی کوي ونه جعل لګیا شولو یحجزوهن منی کوي لاندې سره لیکلي که نه بضم الجیم جیم باندې به پیش یا ښه یحجزو ده ای یمنعهن منی کوي خو یغلبنه دغه پرپره کې وغیره شون په دې سړي باندې د غالب شي ویغلبنه لاندې شری کوي علی الوقوع ونه غورځي ښه که نه څه کله ورکې وغورځي فیتقحمن فیها ورکې نوځي لاندې څه لیکلي څه لیکلي فیتقحمن لاندې یدخلنا نوځي ورکې مړیږي به فانا آخذ ځان داسې رنیونکی تاسو منې کوم بحجزکم د خښتکو نه د خښتک د کوزه باګې زوسې دي نه سړاونه سي بیا خوڅ نشي کول که نه نه دا معنا ده ستاسو زه مضبوطۍ سره رمنې کوم هغه باوجود څه کوئ ګناه طرف ته سئ فانا آخذ زه تاسو نیونکی بحجزکم د باګو نه لاندې سره لیکلي جمع الحجزه د حجزې جمع ده صحیح ده هو معقد الازار د کوم ځای کې پرتوکه څه تړل شي اندیزې تېل شي ګانډه یرکی معقد وتېل شي عقده منه ګانډه زه تاسو ور نه رانیسم عن النار وانتم تقحمون فيها خو تاسو ماغسې ورنوځئ هذه رواية البخاري ده بخاري شريف رواية ولمسلم نحوها مسلم شريف کې اندسي الفوز دي وقال في آخرها مسلم شريف الاخري روایت کې الفوز کې ده شعر دی قال فذلك مثلي ومثلكم دا دي مودي تاسو مثال ده کنه انا اخذ بحجزكم عن النار زه تاسو ورسته رانیسم ورنم منې کوم ایتونی الیا لوندې پاسه په لیکلي کنه هلم یا هلم یعنی ایتو الیا مو طرف ته راشئ متبعدین عن النار مبتعدین عن النار ورنه لرې شئ هلم عن النار ورنه راوسته شه راوسته فتغلیبوني خو تاسو نو مو باندې غالب شئ غالب منه خبرې نه منئ تقحمون ورته ورنوځئ فیها متفق علیه اول مثال پیغمبر اسلام خیال سدیمو مثال علم ولا مثال دی برانه پښوندې اوس ماغه خي وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ام موسى سيدنا روایت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اپل سلام فرمای مثل ما مثال دی هغه شریعت علم او دی وحی سمور وړي دا بعثني الله به څنګه سره زال دی دنیا تر لګل من الهدى لك هدایت شریعت والعلم علمي وحی دا كمثل الغيث الكثير دی مثال پښوندې غټي سوس کو برانه دا غټ سوس کولې اصواب ارزن سیوی علاقی بنی دا بارون ووریگی ورسیگی فکانت منها طائفه اغی علاقی کی زنه حسی دسی دی طیبتن خی علاقی وی ساپوی ستراوی پستا علاقی قبلت الماء وبور کی نوزی وبقبولی کی سوبور کی نوزی پا انبتت الکلا اول عشب الكثیر ناغز مکرشنکی واخه امده شتا پست بوٹی والعشب الكثیر دیر ساپو واخه او پاسل غنم جوار وغیره ربشی وکانت منها اجادب او زن ازمکی ورکی شدی کلاک اسلاکی اجادب اجدب جمع ده جدبا لوندی سره چلی کلی هی الارض السلبا کلاک ازمکی تلشی التي تمسك الماء وبدت شکی مخبوزی کی ولا تنبت الکلا خود شور کی رشنکی گینا نزن ازمکی شدی جدبا شاند ازمکی وی امسکت الماء او بسړی تر نیسی فنفع الله بها الناس دي سره خلکو ته پیدا رسی طلبنا چینونه ډندونه نه اندسې زناور ته رسی په شریبونه غونه وسکی وسقو او نور شونه ته ور وسکی ونه پټی پڼه کی ونی پڼه کی نور شون زناور وغیره وزرعون وکری او دریم د سیتایسی دی واسواب منها طائفه اخرى او دا برون ورسیږي نیمه د سر ټوکړو ته طائفه منه ټوکړې حصے انما هي قيعان سغت شدي قيعان دي جمع لون دي شد لندي کې جمع قاع دا قاع جمع ده هکنه وهي الارض المستويه سيده زمکه تل شسامه سکه لا تمسكوا ما نخور کې وبو د رزقه چې نه وي هغه کې باري موري ته نه جوړي ګر چا پیر کنه سیده زمکه وبو خو په سی کنه وجه شي همدا شته د سکلا کلا کاین ولا تنبتو کلا ان نشرشن کیګنه نه فذلک مثلو امدا مثال دی مو امت کی دی هغه کسانو د لکه مو امت د سیوش مر لکه یواز مکه د سیده او دی مو ولا علم شد یو باران د سیده نزنه کسان د سیدی من فقه فی دین الله په دین کې خافقه حاصل کی پویا حاصل کی سمجھ حاصل کی بوج حاصل کی سمجھ بوج ادراک عقل حاصل کی سیده قرآن او حدیث بنی ځان پوی کی دین او مثالو رو بسل بنی ځان پوی کی او نور ته د خیال بنی ځان پوی کی ونفع هو او خدای د شیر کی پیدایر کی او مخته دو خلق ته پیدایر کی ما بعثنی الله به دی غشون نسکوم ابن خدای زرستونه دا لکه فقها حضرت علماء و غیره فعلم خپل بنی ځان پوی کی وعلم نور پوی کی ومثل من او مثال دی خلق لم يرفع بذلك راس سر توجیر نه کی د علم ته لم يرفع بذلك راس څه معنی ده سره په سار ونه خوځي لکه خبره ته کې ځونه غل کړي
یعنې اعراض ونه وکړي سره ځان داسې بې محتاجه وګڼي ته بیا لکه دې سره ټول دنیا سونه را جمع ده ولم يقبل هدى الله او دی الله ولغه هدایت قبول نه کی الذي ارسلت به کوم بني ز خدای رستوالای نو واضحه خبره چې دا محروم پاتې شي متفقون علی دوا مثالونه خو بیان کو یو غزمه د صوبه قبل خخشیون رو بوس یغه فقها حضرات شو دویمه غزمه کې صوبه و دروي سیدا دغه ولا مثال نه کو ذکر دي دریا مثال ذکر کو صدا سیزما کې سیده ای صوبانه و درې شرشین کې یا هغه مثال خو ذکر کو کنه سلام يرفع بذلك راسه خدای درې مزمه کا څه صوبه سړی ته خو درې کنه هغه مثال نه کو ذکر هغه نه مراد چې دي محدثین حضرات تی حافظان حفاظ حدیث حفاظ قرآن صحیح ذکر دي حدیث و غیره ولا خو نور د پوکاها او غونینه استنباطونه نشي کول یو خو هغه سړی چې سټیشن هغه کې کینی کنه دا ډسپنسری پیژندې د کونی ډاکټرای ولا سیدلیه او تل شربای کې سیدلیه سوت سره لیکل شي د کې د دوايي کې ګډي صرف دوايي خرڅي کنه خو یو شي ام بي بي اس ډاکټر وی هغه په بیګره صدا دوی بلنکی شته پر دي د فرمولا ده او د کې شدي دا غور کې فائدہ ده دار کې ساید افیکټ سدي سره سړی خرابېږي دا نقصان بدن ته رسي نو دا په بیګي د بل صرف دوایونه یو دي کړي نور خو په نه رسیږي ډېر کنه نه ځنه حافظ حدیث وته شي حافظ قرآن الفاظ وته دي لږ ځک پیږي خو لکه دوره په نه پیږي او بل شي محدث فقيه وي فقيه ساغه په شي باندې راسیاخ ک یو دي ک به سره یو د نویا خو په راسي خو په مطلب پیږي بلا په یو شي زونه په یو شي